السلام علیکم ګرانو کتونکو. نننۍ ویډیو ډیره اهمه ده او په ټوله دنیا کې یو بحث، خصوصا په ګوګل باندې دا بحث شروع دی. دې ټایم کې که تاسو په ګوګل کې ورشئ، ګوګل کې د موجود هو از پریزنت کالیف اف اسلام، مطلب دا دی موجوده خلیفه د اسلام هغه څوک دی، نو تاسو ته به دا ریزلټ مخې ته راشي. دا اوسنی سازش نه دی، دا اوسنی خبره نه ده، دا د ډیر وخت نه دا شی شروع دی. مختلفو مواقعو باندې قادیانیانو د طرف نه داسې کوششونه کیږي، خو افسوس خبره دا ده چې د دې زمونږ نوجوان نسل، زمونږ طالب علمان دي، که ډریوران دي، که د هرې طبقې او هر مکتبه فکر خلک، هغه موبایل، دا موبایل په لاس کې دی، خو که د کار خبره ورته وشي، د دینی فریضې، د ایمان او د یقین خبره ورته وشي، د اسلام خبره ورته وشي، به حیثیت مسلمان دا ستام فرض دی، دا زمام فرض دی، دا د هر چا فرض دی او ډیر آسان کار دی. دا دومره غټ د گمراه کولو مهم هغه شروع دی چې موجوده دور کې د اسلام خلیفه هغه پریزنټ کوي، مطلب دا دی ټولې دنیا ته یې ښیي. نو زه به یو خبره وکړم چې په ټوله که بهرنۍ ټوله دنیا ده، د دنیا د ټول ملکونه هلته کې ټکنالوجي چې کومه مخکې شروع ده، مخې ته تللې ده، نو هلته ماشومان نن د ټکنالوجي نه تپوس کوي چې د پاکستان وزیر اعظم څوک دی، د ټکنالوجي نه تپوس کوي چې دې ټایم کې د اسلام موجوده خلیفه څوک دی. نو تاسو سوچ وکئ که دا انفارمیشن دا ورته داسې راځي، نو دا خو ډیر غټ سوال دی د هغه سکالرانو دپاره، د مسلمانانو دپاره. کم کس چې موبایل لاس کې نیولی دی او دا موبایل استعمالی او هغه دا کار ونه کو، نو زما په خیال چې د هغه دا موبایل ګرځول او ډیر انتهایی د افسوس خبره ده، دې کې مونږ هیڅ هم نشو ویلی، خو کم از کم تاسو دومره کولی شئ چې دا موبایل راوالی، ګوګل کې همدغه الفاظ ورکئ او دې نوم لاندې دا چې کوم نوم زما په ژبه نه راځي، دا نوم زه دا نوم اخیستی نه شم، او دې نوم لاندې تاسو وګورئ د قادیانیانو د مشر نوم یې ورکړی دی چې د اسلام موجوده خلیفه دی. نو دې لاندې فیډبیک دا بټن ده او دې ځای ته لاړ شئ او دا کلیک کوئ، تاسو ته به آپشن راشي، تاسو ته به یو څو چې دا زه نه خوښوم، دا هیلپفل نه ده، دا ویډیو دا دروغ دی او اخري چې دا مسلیډینګ دی، دا خلک گمراه کوي، نو تاسو دا آپشن ورکئ چې دا بالکل دروغ دی. دا ښکتنی آپشن که دا تاسو ووهئ چې دا ټیک نه دی او خپل یو احتجاج به مو وشي، دینی فریضه به هم تاسو ادا کوئ او د قیامت په ورځ خپل محبوب ته د مخ خولو لایق به شو. یقین وساتئ چې دا ډیره اهمه موضوع ده او که نور هیڅ هم نشئ کولی، نو دا ویډیو دا شیر کوئ، دا معلومات دا خلقو ته ورسوئ، ځکه چې په کروڑهو مسلمانان هغه په دې انټرنیټ باندې لګیا دي، موجود دي، ډیرو خلقو ته به پته نی، ستاسو په دې شیر کولو به هغوی ته پته ولګي، هغوی ته به علم وشي او هغوی به لاړ شي او زر تر زره به دا ایشو ریپورټ کی. نو را روان وخت کې کم از کم خلقو ته به انفارمیشن هغه صحیح ملاویږي. دې سره سره زه یو خبره کوم، زمونږ په دې وطن ته به وګورو، په لکونو طالب علمان هغه په دینی مدارسو کې سبق وی، دینی یونیورسټیانې دي، عصري یونیورسټیانې دي. اسلام دا زمونږ مذهب دی او د 1973 آئین مطابق دا خلق خو ځان ته نه مسلمانان ویلی شي، نه دی خپل د عبادت ځای ته هغه جومات ویلی شي، خو په ټکنالوجي په ذریعه دی لګیا دي او خپل ځان دنیا ته مسلمان خولو کوشش کوي. نو دا کوشش ناکامول دا زما او ستا دا ملي فریضه ده او دا په ما او ستا باندې فرض دی، د دې به ما او تا نه تپوس کیږي. نو که نور هیڅ هم نشئ کولی، د ګوګل ته دا الفاظ ورشئ، ولیکئ، فیډبیک پې ورکئ چې دا دروغ دی. د دې د ټیک کولو انتظام هم کیدی شي،
زمونږ خلک کوشش نه کوي د دنیا سکالران دي د دنیا مذهبي مشران دي دینی لیډران دي که سیاسي لیډران دي که د هغوی اکاونټونو نه هغوی چې کوم افیشل اکاونټس دي هغوی کوم سوشل میډیا چې کوم د هغوی هینډل کولو والا ټیمونه دي هغه ټیمونه د هغوی اکاونټس نه دا براه راست دا شی ریپورټ کی نو زما په خیال دا به ډیر زیات زور والي او دا به زمونږ دپاره د فایدې خبره شي به هر حال په ګوګل باندې ډیر زیات ډس انفارمیشن هغه دې ټایم کې خورېږي دا اوسنۍ خبره نه ده خو د دې مقابلې کولو دپاره زما او ستا هم څه فرض جوړېږي چې مونږ دا موبایل راوالو او دا یو څو بټنې وو او خپل فرض ادا کو ډیره مننه الله په امان